د پخوانی وزیر اعظم چیرمن پی ټی آی عمران خان د گرفتاری خلاف د بونیر کارکنانو د سابقه NNN امیدوار کامران خان په قیادت کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو د سواړی چوک نه تر خیبر بینک پورې واک وکړ او سخته ناربازي وکړه. په مظاهره کې سابقه جنرال سیکرټري عبدالکبیر خان، میا معین الدین باچا او نورو ګڼ شمېر عهدهدارانو او کارکنانو ګډون کړی و. مظاهرینو ته کامران خان او میا معین الدین باچا خطابونه وکړل او وی چې موږ د عدالت دا فیصله نه منو. د احتجاج په موقع د سکیورټي سخت انتظامات شوي وو. یاد دې وي چې نن ماسپښین په بونیر کې د 144 ناپیس شوي او د څلورو نه د سیوا کسانو په جمع کېدو پابندي ده. او چې کومه مسلط شوې فیصله رااله او همیشه په دې ملک کې هغه فیصلې مسلط شوي دي کوم چې د آیین او د قانون د بالادستۍ د جنګ خلاف وي. او زما عزتمندو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ستاسو په قائد په سابقه وزیر اعظم عمران خان باندې 200 پورې مقدمات درج شو او الحمدلله نن تاسو موږ په فخر سره په ټوله دنیا کې خبره کولی شو چې زموږ مشر عمران خان په دې خاوره باندې دور حکومت تیر کړی دی او په 200 کیسونو کې تاسو داسې یو کیس رانوړ چې تاسو هغه دلته مجرم کې تاسو ونیسئ، تاسو په فیصله واوروئ. زما عزتمندو، نن دلاور خان جج راځي، موږ د رول لا خبره کړې ده، موږ د قانون او د آیین د بالادستۍ خبره کړې ده، موږ د جمهوریت د مضبوطوالي خبره کړې ده او های کورټ جج دا فیصله کوي چې ته به را روانه هفته کې د دوی دلایل واوره، د دوی ثبوتونه واوره، د دوی موقف واوره او هغه د های کورټ ثبوت چې تاسو په دې فیصله باندې نظر ثاني وکړئ. انشاءالله کوم ته د پی ډي ایم دغه حکومت ته کوم چې په دې خاوره مسلط شوی دی خبرې وکړئ. دبرې هدایت راځي وی په یو ملک کې دوه قانونونه چې سهار جلسه کېږي نو شامل ته د پولیسو موبایل روانې دي چې د عمران خان ورکران راوځي. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور. زموږ مشرانو